بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتحافظ فأخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتحافظ قال فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذه الورق عن هذه الشجرة. حضرت ابو ذر مشہور صحابی رسول لے پخپل ملګرو کې دزبرگ صحابی پنوم باندې یاد ده د عادت داو چې د بس هر کما خوراک ځان له وګټو نو دراتلون کې ورځ غم به سره نو او دای مستقل یو سوچ جوړ شو چې د یوې ورځ د خوراک د سړی کوي نو د دویمې ورځې خوراک ځان له سټور کول دا ګناه ده. په دې وجه باندې د بعضې خبرو سره به د صحابه کرامو د کافی حد پورې نوک جونګ کېده، حتی دا چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفه شو نو دته وی چې تر د مدینې نه لري په یو علاقه کې ځان له کور جوړ کا او استاد دې فکر د وجنا په مسلمانانو کې په صحابه کرامو کې ډېر لوی اختلاف پیدا کی. بہرحال دا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی قصہ کی دا اودس یا دا منز فضیلت بیانی چی یوزل نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جمی پا موسم کی پا سفر روانو منور سرو نو یو دو سړګي راونی وې د ونی او داسې وشڼولې چې وشڼولې نو تر شو پانی د ټولې ورېږي دي. موږ ورته کتل چې اخر د دې څه مقصد دی دا پانی ولې ورېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وی وملیده چې دا پانی کمزورې شوې نو څنګه ورېږي دي. موږ ورته وی آو یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بالکل دغه شان ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته وې چې دغه مثال د منځونو ده. کله چې مونږ راشي دا ګناهونه د انسان د بدن نه دونه کمزوري شي چې په دې نشي ټینګېدی نو دا مونږ د انسان نه دا ګناهونه دغه شان شانې او رجې. خو ګوره په مونږ کې فرق ده. یو مونږ هغه ده چې دا په زور باندې یا د چاته د ښودنې دپاره یا د چا د یری د لاسه سړی وکړي نو په هغې باندې فریضه خو یادا شي خو دونه زور پکې نه وي. یو هغه مونځ دی چې سړی په خپل طبیعت باندې راپاسي او د الله د رضا په خاطر باندې خپل اودس مکمل کړي او روان شي او جماعت کې مونځ وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دنم دا ګناهونه داسې ریږي لکه څنګه چې د دې ونې نه دا پاڼې ورېږي. او مخکې مو
د حضرت عبدالله ابن مسعود او د هغې نه مخکې د حضرت انس په روایت باندې یو واقعه ذکر کړې وه، که یاد دی درته، چې یو سړي ووایي چې ما د یو زنانه مخې ته داسې حرکات وکړو چې هغه ما ته د زنا موافق ښکاري، نو که په ما باندې حد لازم شوي نو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما حد نافذ کړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ووایي چې مونځ نه دی کړی سر؟ نو ما ورته ووایي چې او کړی مې دی. هغه سړي ورته ووایي او ومې کړو ستا سره مونځ؟ نو وایي چې په کوم څیز کې حد نشته، یې واړه ګناهونه دي، نو دا د دې مونځ په ذریعه الله تعالی موافقوي، لهذا حد ته پکې ضرورت پاتې نشي. بل یو صحابي دی حضرت زید ابن خالد، هغه فرمایي چې مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځلې د مونځ اهمیت بیانو، نو داسې یې راته وویل چې من صلی سجدتین لا سهو فیها غفر الله له ما تقدم من ذنبه. چې کوم سړی 2 رکعاته مونځ وکړي، 2 سجدې ولګوي، یعنې 2 رکعاته مونځ وکړي، داسې مونځ چې لا سهو فیها مونځ وکړي، سجاده سلام دی سلیمان، چې سړي ته را پته لګي چې 100 رکعاته مې وکړو، اوس سړي ته را پته نه لګي چې 100 رکعاته مې وکړو، چې مولوي صاحب سلام وګرځوي، مولوي صاحب هم مقتدیانو ته ګوري چې دا سړي پاسي که کیني، هغه ته هم پته نه لګي چې 100 رکعاته مې وکړو، او مقتدیانو ته هم پته نه لګي چې 100 رکعاته مې وکړو، چې ځان له ولاړې غریب ته پته هم نه لګي چې 100 مې وکړه. ښځې ورپکې د خپل غواوې حساب کوي، دکاندار پکې د خپل دکاندارۍ حساب کوي، پټو والا پکې د خپل پټي حساب کوي، کار والا پکې د خپل کار د نوې ورځې دپاره منصوبه بندي کوي. بس منځونه نه دي، خو چې کوم سړی داسې منځ وکړي چې هغه د خشوع خضوع د عاجزۍ د هغې د ارکانو د هغې د قرائت د هغې د رکوع سجدې پوره خیال وساتي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې 2 رکعاته مونځ په ذریعه باندې الله تعالی د ده کړي ګناهونه دته ټول معاف کړي. ما تقدم من ذنبه، څونه ګناهونه چې ته شوي هغه ورته الله معاف کړي. حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنہ، پلار او زوی دواړه صحابه کرام دي. هغه عبدالله ابن عمر هغه د نبی صلی الله علیه وسلم یو قول یو وینا نقل کوي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د مونځ تذکره کوله، نو نورې خبرې مو کړې، خو یوې پکې دا وکړه چې من حافظ علیها کانت له نورا، چا چې د مونځ خیال ساتو، د مونځ چې کوم سړی د مونځ د 15 وخته ادایګۍ خیال ساتي، د هغې د خشوع خضوع او د هغې د مواظبت په هغې باندې او د هغې د خیال ساتلو دپاره فکرمن وي، نو د قیامت په ورځ چې دی د الله مخې له روان وي، دا مونځ به یوه بیټري نور به نور دا به درته لار ښیي، او برهانا دا به د الله تعالی په نسبت باندې د دې سړي د خلاصي دپاره یو ښکاره دلیل وي چې مونځ یې کړی چې بس مسلمان دی که نه، ونجاتن او دا به د قیامت په ورځ د جهنم د اور نه د خلاصي ذریعه جوړه شي. ومن لم يحافظ عليها، او چې کوم سړی د مونځ خیال نه ساتي، کله کوي او کله نه کوي، کله په جمع کوي او کله په جمع کوي، کله پکې د دکان حساب کوي او کله ښه وکړي، اړو له خیال یې ساتي نه، چې ته ترې تپوس وکړې هلکه مونځ ولې نه کوې؟ ویې یاره جي ته نشم راپاڅېدی، یا دې تپوس وکړې هلکه دا مونځ دا بچی دی، دا ورور دی، دا خوری دی، دا مونځ ولې نه کوي؟ یاره وایي ټوله شپه چې کوم دی نو د خوړ په غاړه باندې ناستي، د شپې اوس پکې څه ګیمونه راوتي دي، نو په دې فیسبوک باندې ګیمونه کوي. زمونږ د کلي دا خو په هغه خوا دی کې ابر دی را روان وم، یو سړي راته وویل یاره ستاسو د کلیوالو بېګا څه خیرولې مال ولې؟ ما ته ویې د رستانهدارو نه را روان وم، په دغه ځای کې غپا ختمه هلته فیچر وی چې را نږدې شم ښه یېرېدمه، کاڼې ماڼې مې راواخېستې، ویلا چې مې وکتل ما ته وی یو پکې ستاسو د کلي و، یو پکې د دې بل کلي و، 3 کسان ناست و، غپا یې خطا، ویل زه ترې پورته لاړم. وروسته مې بیا چا راته وویل چې دا څه لوبه ده، هغه لوبه کوي، دا غاپې ورته دا واړه ورته غاپې. بیا بل ورته یو بل راته قصه کوله، وی په لیټرین کې ناست وم، وی دلته یې غپا شو، وی چې غپا شو، وی ما یې چې خدای بېرته بېچا دې رانه ویسته وتښتېد، ویرېدم د شپې 1 بجه 2 بجې
چې کتل مې نو هغه وراره مې وایي د لیټرین شاته ولاړ و غپای خاطر ته لوبې کوله. مور یې دا خیال یا د پلار یې دا خیال چې هلک ویده شو، هلک تلی غاپي د شپې او بیا د سهارې د راپاڅېدو نه وي. نو دا ټولې خبرې دا د څه نښه شوه، دا د مونځ خیال نه ساتي، حفاظت یې نه کوي. نو کان یوم القیامة مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف. د قیامت په ورځ به دا غپېدلی سړی چې دی د قارون سره رواني، د فرعون سره رواني، د حامان او د ابی ابن خلف سره رواني. چې د مونځ خیال نه ساتي قارون ته ښه دی، چې د مونځ خیال نه ساتي فرعون ته ښه دی. ولې ته ښه دی؟ دنیا خو یې وګټله که نه، آخرت یې که تباه د دنیا خو یې ځان له ګټلې وه، نو د ده خو دنیا هم غرقه شوه او آخرت هم غرق شو. نو دا به د قارون او د فرعون او د حامان او د ابی بن خلف سره رواني. حضرت عبداللہ ابن شقیق فرمائی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو به هیڅ څیز چې دی نو په هغې باندې سړی نه کافر کاوه. داسې یوه ګناه نشته چې صحابو به د هغې په وجه سړی ته د کافر نسبت کوو، خو چې سړی به مونځ نه کوو که نه غبر الصلاتې، چې کوم سړی به مونځ نه کوو هغه ته به ډایرکټ کافر وایو، دا ډولې مسلمان دی. چې پته ولګېده چې دا سړی په مونځ کې نشته، په جومات کې نشته، په خپله مسله نشته، د مونځ په ټایم کې چې کوم دی نو په چکرو کې بوخت دي، پوه شه چې کافر دی، مسلمان ډولې دی نه. په دې وجه بعض علما د مونځ په تارک الصلات باندې د کفر فتوا لګوي، دا کافر دی ځکه چې مونځ نه کوي. نو که داسې چا ته کافر ووایو نو سړی خفه کېږي، خو صحابو به دې سړي ته کافر ووایو چې هغه په مانځه کې نه ښکارېده. حضرت ابو دردا یو بل صحابي دی، هغه فرمایي چې ما ته خپل ملګري یعنی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت کاوه. نصیحت مشهور صحابي رسول دی، وایي ما ته خپل ملګري یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت کاوه. نو دوه درې خبرې راته وکړې. یوې راته دا وویله چې لا تشرک بالله شیئا، ګورې د الله په ځای به بل چاته چغې نه وي، د الله په ځای به بل چاته چغې نه وي، د الله سره به څوک نه شریکې، نه په عبادت کې، نه په دعا کې، نه په منښتو کې، نه په غوښتنه کې، نه په ورکونه کې، نه په محبت کې، نه په نفرت کې، د الله سره به څوک نه شریکې. وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر که چا درله سټ کټ کو، اگر که چا درته اور ولګاو سېزلې، خو د الله سره څوک نه شریکې. الله تعالی دې مونږه موحدین وګرځي. ولا تترک صلاة مکتوبة متعمدا، او چرته مونځ قصدن پرې نه دی، مونځ قصدن پرې نه دی ځکه فمن ترکها متعمدا، کم سړی چې قصدن مونځ نه کوي، ښه یخي او مونځ له نه ځي، ښه روغي او د مونځ نه ځان پټوي، نو فقط برئت منه الذمه، د دې سړي نه د الله ذمواري اوچته شوه، الله هېڅ پروا نه لري. او دریم نصیحت یې راته دا وکړو لا تشرب الخمر، نشې مه کوه، شراب مسکه، فانها ځکه نشه مفتاح کل شر، دا د هر شر چابي ده. چې نشې دې شروع کړې که نه، غلا بم کې، سود بم کې، ډاکې بم کې، شوکې بم کې، وهل بم کې، دروغ بم وې. نو دې وجه نه د نشهیي سړي نشهیي کارونو نه هر څه شی چې هغه نشه چې سړي له ورکوي، که شراب دي، که هغه پوډر دي، که هغه چرس دي، که هغه نسوار دي، که هغه سګرټ دي، او که بل څه نوی نوی شي راوځي، هر څه شی چې لا تشرب الخمر، چې کوم څیز عقل خرابوي یا به نه خورئ نه به یې څکئ، فانها مفتاح کل شر، دا د هر شر چې دی نو دا د هغې چابي ده. وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه، د حضرت ابو ذر نے روایت دے رضی اللہ عنہ، ان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج راوتو زمن الشتاء، د جمی په یو موقع کې، والورق پاڼې یتها په تورارې جیږي، فاخذ بغصنین، نو راوي نیوي یو دوه سړګوټۍ من شجرة د ونې، قال نو دا راوي وایي چې فجعلا، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فجعلا ذلك الورق، نشو دغه پاڼې یتها په تورارې جیږي. قال دا راوي وی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما توی یا ابا ذر، اے ابو ذر، قلت ما وتوی لبیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، حاجی حاضر یم د الله پیغمبر.
قال نو غرت وی ان العبد المسلم بشک مسلمان غره لا يصلي الصلاه د منځونه کوي یرید بها وجه الله چې الله رضا ده پاره کوي فتحاپتو راریجی انو ردن ذنوبه د گناهونه کما څنګه چې تحاپتو راریجی هذا الورق دا پاڼه هذه شجره دی ورنا وعن زید بن خالد الجهني د زید بن خالد الجهني روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من صلى سجدتين چا چې دو سجدې ولګولې لا سهو فيها چې په دې کې څه غلطي نه وکړي غفر الله له الله ورته بخنه وکي ما د هغه ګناهونو تقدم چې مخکې کړي من ذنبه ګناهونه وعن عبد الله بن عمرو بن عاص عبد الله بن عمرو بن عاص روایت دی رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم وینا نقل کړي وی انه دی پیغمبر علیہ السلام ذکر الصلاه یوذل د من تذکرہ وکړه فقال نبی من حافظ علیها چا چې د من حفاظت کو کانت یبدامن له د در پار نور رڼا او برهان او دلیل و نجات او خلاص یوم القیامت قیامت پورت ومن لم يحافظ عليها چا چې د خیال نسات لم تكن نبی له د در پار نور رڼا ولا برهان دلیل ولا نجات خلاص وكان يوم القيامه القيامت پورت دا سره مع قارون و فرعون و هامان و ابي بن خلف دا د قارون هامان او د فرعون او د ابي بن خلف سر رواني وعن عبد الله بن شقيق قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن شقيق وی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ملګرو بالا يرون نغنا شيئا تثشه من الاعمال فاعمال في تركه كفر چې داغه پر خودل بود کفر ښکارېده غیر غبر الصلاه یعنی غیر الصلاه سوا د مننا وعن ابي الدرداء دا ابو الدرداء روایت دی قال دی وی اوصاني خليلي ما تخپل مرګري یعنی پیغمبر علیہ السلام دا نصیحت کړو الله تشرک بالله چې ګره الله سبب څوک شریکه وان قطعت اگر کچا د نصر کټ کو وهر رختا اگر کو سوزول شي ولا تترك صلاه متعمدا او ګره منز قصدن مفردا مکتوبه فرض منز قصدن مفردا فمن تركها چا چې پرې خو دو فقط برئت متعمدا چا چې قصدن منز پرې خو دو فرض فقد برئت اوچت شو منه داغنا الذمه ذمه الله تعالی ولا تشرب الخمر او شراب بنس کی فانها تکجلا شراب مبتاه دا چابی د كل شر د هر شر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك